ورکو. ډېر وړوکی ماشوم و. استاذ یې راته وویل مفتي صاحب دې ماشوم بچي 4 میاشتې 15 وخته مونځ په تکبیر اوله سره باجماعت کړی دی. د دې نه مخکې په صوابۍ کې یو مدرسه کې دستاربندۍ کې ومه، نو هلته د جینکو تاجپوشي چادرپوشي پکې هم وه. د یوې جینۍ پلار یې راپاسه وی مفتي صاحب دې پلار له ایوارډ ورکمای ولې؟ وی لور یې 15 کاله زمونږ سره په مدرسه کې تیر کړل، په دې 15 کاله کې د هغې ماشومې نه چېرته تهجد نه دی قضا شوي. دا زما د مدرسې تربیت دی. زما مدرسې قوم له حافظان ورکړل، عالمان ورکړل، نیکان ورکړل، صالح ځوانان یې ورته ورکړل، تر دې پورې چې په عالمي سطحه باندې د الله د وجود نه انکار کوونکی جاوید اختر ځان ته د دهریو د ملحدینو یو ډېر لوی فلسفر وي، ځان ته د دلایلو بادشاه وي، خو چې بله ورځ په ټي وي باندې زما د مدرسې د یو کم عمره نوجوان مخې ته کېناستلو، لاس یې رپېدل، په لاسو کې مایک نشو ټینګولی چې زما د مدرسې مفتی شمائل الندوي ورته د الله په وجود باندې دلایل شروع کړل، او د الله نه منکر په هغه ځای باندې یخ پخ کو، په هغه ځای باندې خاموش کو. ټولې دنیا ته پیغام ملاو شو. دینی مدرسه کې هغه ځوانان پیدا کیږي کوم ځوانان چې د الله په وجود باندې او د الله رب العالمین په وحدانیت باندې دنیا مطمئن کولی شي. دا علما دا زمونږ د عقیدو تحفظ کوي، د عقیده ختم نبوت تحفظ را لدی کوي.